یاره ملګري بېګا شپه چې څنګه حال و که نه او مونږ څنګه تېره کړې ده نو زه به تا ته دا ووایم چې هغه کوم د 15 اګست هغه ورځ چې وه که نه د هغې نه دا بېګانۍ ډېره سخته وه. نو چې کله کور وغورځېده او کسان زموږ نه ووځي نو که بیا حکومت موږ له هغه کوي نو بیا موږ ته د هغې حاجت او ضرورت نشته. نو باران چې کله راکې شو ډېر زیات بې انتهایي تیز و. خوړ چې راغې مونږ وختو غر ته د دې طرف خلک ټول هغې غر ته ختلی و. بېګانۍ شپه بده شپنۍ شپه په پیشونۍ کې چا خوب نه دی کړی. زما په خپله اوس لکه مکمل دا سر چې دی دا کاوک شوی دی. ته په خپله سوچ کوه چې د شپې په 12 او 12 بجې غرونو ته خلک هېږي که نه نو هغه به هم زموږ څه مجبوري وه. او اوس هم په دې کلي کې مطلب هغه زنانه او ماشومان چې دي هغه مونږ کلي ته نه شو راوتلی ځکه چې دغه بیا خراب دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو د 15 اگست د سیلاب نه پس په پورا پیر بابا کې د خوف او هراس یو ماحول دی. بېشونۍ زه چې په کوم ځای کې اوس ولاړ یم دا هغه کلی دی چې دا په دغې سیلاب کې موسټ افیکټډ ایریا ده. تقریبا د 80 نه 85 پورې دلته کسان چې دي هغه شهیدان شوي دي او دا هم اطلاعات ته چې 2-3 اوس هم لا کسان دلته مسنګ دي. د دلته بېګا چې کوم سیلاب راغلی دی تازه سیلاب په 2مه پېره راغلی دی د هغې سره نور څه نقصان شوی دی او څه صورتحال و بېګا د دې علاقې مشران را سره ولاړ دي. دوی سره خبرې کوو چې د دې بېګا څه کیفیت و ماشومانو څه کیفیت و د کور والے څه کیفیت و په علاقه کې څه صورتحال و. مشر دا راته ووایم بېګا اول چې را باران شروع شو اوبه شروع شوې نو په کلي کې څه صورتحال و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ صورتحال خو دا دی ورورې چې 15 اګست نه را په دې پله موږ په کورونو کې شپې نشو کولی. موږ نه کور نه بهر پاتې کېږو. بېګا ماښام چې کله وریځ راله باران دغه شروع شو موږ نه کورونو نه وتو او بیا چې کله باران زیات شو نو بیا خلک ټول له کورونو نه وته او کور یې خالي کړی. دا زما کور دی چې دا شا د غاړې پیلرې دې نه ماتې شوي دي او یې شوی او بېګا شپه زموږ په بار باندې شوې ده. 15 تاریخ نه را په دې پله موږ خوف او هراس کېږو او دلته کې شېولې دا په بره په کته باندې ځي راځي. موږ ورته مینت کوو چې هلکه زموږ نه دا اوبه واړوئ. اوس خو کور خدای پاک نه دی غورځولی خو لکه دا اوبه چې کومې را روانې دي او خوړ ډک شوی دی نو دا کور به زموږ وغورځېږي. نو چې کله کور وغورځېده او کسان زموږ نه ووسي نو که بیا حکومت موږ له هغه کوي نو بیا موږ ته د هغې حاجت او ضرورت خو نشته دی. نو دلته خوف او هراس فضا ده. موږ په کورونو کې نشو پاتې کېدی. پیغام زموږ نه کورونو نه خلک وته وو شاړو کېدلي او دې نه مخکې هم دغه دغه دی. نو زموږ دا اپیل دی ستاسو په وساطت سره موږ دا خپل اواز مهې ته رسول غواړو چې په وخت باندې زموږ خبر چې کوم دی هغه واخیستلی شي. حکومت 4 شولې رالیږلي دي په زول یو ځای بل ځای په کورونو دغه دي. دا خوړ چې کوم دی دا آزاد کړلی شي. کومو کورونو ته چې خطره ده چې هغوی ته دغه کېږي لکه پورې دغه مامه کورونه دې ته هم خطره ده زموږ دا کورونه دي موږ ته هم خطره ده چې شولې راشي زموږ دا کورونه چې کوم دی دې ته وټې وکړي د دې نه اوبه چې کوم دی دا واړوي. جی قدرمو تاسو کته هم شئ چې د قاری صاحب د کور د بالکل په هوا باندې دی مطلب داسې د لاندې څه سپورټ څه دیوال څه ورته پاتې نه دي خو دا نه خواسته دا کور د اوبو د وجې بیا هم کېناستی شي او جاني نقصان به کېدی شي. بل یو ورور راسره موجود دی مختار بهي تاسو یو شکریه چې تاسو پریس کلب صدر صاحب ته درخواست وکړو چې یاره مونږ اواز د رسولو دپاره مونږ کس راولېږئ. زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا راته ووایه یاره بېګا چې کوم صورتحال اوبه رالې یو غوره د ده ووایه چې په کلي کې څه صورتحال و څومره یره وه. یاره بهي داسې خبره ده که نه چې د وریځې خو اوس هم که تاسو چاپېره وګورئ پرون هم دغه شان د دې ټایم نه وریځې رالې او مطلب دلته چې میډیکل کیمپ والا یا د بار نه څومره د خلک راغلی و هغه داسې مازدیګر د دې ځای نه ووتو د تیارې نه مخکې ټیک شو د یارې د وجې. بیا مونږ لکه مطلب زموږ خپل د ماما کور دی مونږ هلته تللي وو نو باران چې کله راکې شو ډېر زیات بې انتهایي تیز و. خوړ چې راغې مونږ وختو غر ته د دې طرف خلک ټول هغې غر ته ختلی و. بېګانۍ شپه بده شپنۍ شپه په پیشونۍ کې چا خوب نه دی کړی. زما په خپله اوس لکه مکمل دا سر چې دی دا کاوک شوی دی خوب سړی ونه کړي. ماشومان زنانه لکه ته په خپله سوچ کوه چې د شپې په 12 او 12 بجې غرونو ته خلک هېږي که نه نو هغه به هم زموږ څه مجبوري وه. ټیک شو اوس خبره دا ده چې خوړ زموږ په کلي باندې ټول اوچت شوی دی
چې معمولی اوبه راشي که نه ډایرکټ کورونو ته رسېدلي ډېر زیات خطرناک شوی دی بېګا اوبه راغلي دي دومره حادثه دلته تېروتې کته زمونږ د کلي په مخ کې 2 کمرې کور بېګا وړی دی ټیک ده که نه تاسو له دې سایډه لاړ شئ په خپله کسانو نومونه به درته مونږ وارو د هغو سره هم تاسو خبرې کولی شئ بېګا اوبه راغلي به مونږ دومره حادثه تېروتې سار او دا ټایم شو اوس تقریبا زما به خیال 3 بجې دي د اوسه پورې نه مونږ پي ایم ای والا لیدلي دي نه مونږ چېرته زمونږ ایم پي ای یا چیرمین هېڅوک هم مونږ نه دي لیدلي چې دلته راغلي یا ریسکیو والا چې حالات څه دي په تاسو بېګا څه تېروتي دي او اوس هم په دې کلي کې مطلب هغه زنانه او ماشومان چې دي هغه مونږ کلي ته نه شو راوستی ځکه چې دغه بیا خراب دی اوس زمونږ د حکومت نه دا اپیل دی چې دا خوړ دا منځ چې کوم دی که نه دا دې خالي کړی شي اکسیویټر راغلي په کته ځي په بره ځي چې مونږ ورته وایو دا زمونږ کار نه دی زمونږ سره د دې شي ټیکه ده زمونږ سره د هغې شي ټیکه ده نو مونږ ته خو اوم څه لار وښایه که نه ګوره زمونږ خپل کور نشته زمونږ پورې وړېدل ته مطلب حالاتو تاسو ته ټول معلوم دي زه خو په خپله نه زما سره دومره دغه شتی اوس چې زه اکسیویټر راولم او وټه کوم دا پورې اکسیویټر لګیا دی دا دې کسانو خپل پرسنل راوستی دا حکومت نه دی دلته 2 راغلي دي وختي هسې دلته راکوزې شوې واپس لاړې روډ مونږ ته نن بند دی تاسو به خپله پیاده رالی داسې ده که نه روډ نن مونږ ته بند دی د دې مولوي صاحب دی په کور کې اوس هم مریض پروت دی دا مولوي صاحبی دی ولاړ دی هغه د دې ځای مریض نه دی هغه ته ما وختي ویلي وو چې دا به ته ډګر ته بوځې خامخا مونږ ته لار نشته چې مریضان دا راته ووایه ورورې چې په پوره کلي کې د شپې د باران د وجې خو یو خو هغه چې منټلي هغه ټینشن او د زنانه او د ماشومانو څه کیفیت دي دا راته لږ ووایه یاره ملګري بېګا شپه چې څنګه حال و که نه او مونږ څنګه تېره کړې ده نو زه به تا ته دا ووایم چې هغه کوم د 15 اګست هغه ورځ چې وه که نه د هغې نه دا بېګانۍ ډېره سخته وه د هغې وجه دا ده چې هغه ورځ خو مونږ لیدلې وه لکه مطلب زمونږ ډېر خلک یې وړی وو او مونږ به خپله هغه لیدلي وو نو بېګا د هغې نه په درېیمه یره زمونږ سره ډېره ځکه وه چې مونږ وی د هغې نه حالات ښه خراب دي ځکه چې بېګا چې کومه اوبه دلته راغلې ده که نه نو زه تا ته حد نشم ویلی تاسو په خپله چاپېر وګورئ دا طرفونه یې بېګا وړي هغلته کته مونږ ټینټ لګولی و هغه یې ارتاو کړی و وړی بس دا راته ووایه چې بېګا خو جاني نقصان شکر دی نه دی شوی جاني آیا نقصان نه دی شوی. کورونه پکې نور غورځېدلي کورونه غورځېدلي یو کته یو 2 کمرې کور لینټري غورځېدلی یو دلته خاورینک بل کور هغه خو الریډي لږ ډیمیج شوی و نو هغه هم غورځېدلی جاني نقصان هو الحمدلله نه دی شوی ځکه چې موسم کله خراب وي وس نو خلک خپل احتیاط کوي چې بس ماښام کېږي څنګه او باران راکېږي نو خلک کورونه غرونه خېږي قدرمنو تاسو د دوی خبرې واورېدې په بېشونۍ کې بلکې زه رالم تاسو ته زه خدای با ګواه کوم زه چې په دې لار راتلم او د اوبو د اواز مې اورېدو نو زه په خپله ډېر زیات په یره کې وم ما وایي چې یاره دا انټرویو مونږ ریکارډ کوو زو دومره هغه یره هغه خوف چې دی هغه د انساني اعصابو باندې چې دی هغه سور شوی دی د دې دغه ګیلې چې دی هغه ما ډسټرکټ انتظامیې ته هم در ورسولې حکومتي چارواکو ته مې هم در ورسولې الله دې کي چې دلته څومره بارانونه کېږي هغه د دې د علاقې دپاره د خیر سبب وګرځي او نور د ازمیښت نه د ازمایش نه د الله پاک موږ وساتي